بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلي. الله پاک مو خوشحاله او تر او تازه ساته. نن چې را کوم وظیفه ده او زه تاسو سره شیر کوم، دا ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده او دا وظیفه د الف لام میم وظیفه ده. نو الف لام میم ته حروف مقطعات ویل کیږي او دغه شانتي الف لام میم ته لوح قرآني دا ورته ویل کیږي. نو د الف لام میم چې کومه معنی ده، دا د الله پاک او د پیغمبر علیه صلات وسلام په منځ کې یو راز دی. په دنیا کې د دې راز نه څوک خبر نه دی. الله پاک بیا د قیامت په ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې د الف لام میم څه مطلب دی او د الف لام میم صاد څه مطلب دی او د الف لام را او د کاف ها یا غین صاد څه مطلب دی. نو دا حروف مقطعات دي، د دې په معنی باندې څوک پوهیږي نه، صرف الله پاک پې پوهیږي او د هغه رسول پې دا پوهیږي. د الف لام میم ډیر زیات وظایف دي او ډیر زیاتې وظیفې دي، خو زه چې نن تاسو ته کوم وظیفه وایم دا ډیره زیاته طاقتوره ده او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. تاسو یقین وکئ، کله تاسو دا وظیفه وکئ د څه حاجت دپاره یې وکئ، نو انشاءالله العزیز ستاسو دا کار به دا به سمدست کیږي. زه تاسو ته طریقه ښایم چې په دغه طریقې باندې تاسو دا وظیفه وکئ، نو انشاءالله هر جایز حاجت دا به ستاسو پوره شي، هر ناممکن کار به ستاسو دا ممکن شي. صرف 3 ورځې دا وظیفه وکئ، څومره چې سخت نه سخت کار وي انشاءالله العزیز په 3 ورځو کې ستاسو دا کار دا به پوره شي او الله پاک به د هغې د پوره کېدو اسباب دا به برابر کړي. که د چا رشته نه کیږي، د رشتې دپاره هم دا وظیفه کولی شي. د چا کاروبار بند وي یا کاروبار کې ترقي غواړي، د هغې دپاره هم دا وظیفه کولی شي. د قرض دپاره هم دا وظیفه کولی شي. دغه شان د ډیرو پیسو او مال او دولت دپاره هم دا وظیفه کولی شي. د ذاتي کور دپاره هم دا وظیفه کولی شي او دغه شانتې د محبت دپاره هم دا وظیفه دا کولی شي. یو سړی داسې بیمار دی چې دا لاعلاجې بیمار دی او ټکیږي نه، د هغه دپاره هم دا وظیفه کولی شي. څومره غمونه وي، څومره پریشانۍ وي، څومره دردونه وي، د هغې د ختمولو دپاره دا وظیفه دا کولی شي. نو دا وظیفه به کله کوو؟ د دې وظیفې څه خاص ورځ دا متعین نه ده، بلکې بزرګان دین دا فرمایي کو چرته د شروع په ورځ، کمې ته چې هلکه د چهارشنبې ورځ وي، د شروع په ورځ، د زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ کو دا وظیفه وشي نو ډیره زیاته فایدهمند به وي. دویم نمبر خبره، څه ټایم کې دا کول پکار دي؟ نو وخت ولا خاص نه دی چې کم ټایم کې ته دا وظیفه کول آسان وي، بالکل کولی شي. خو بلکې علما کرام فرمایي چې د ماسوتن د مانځه نه بعد سړی ځان له کیني یکسویۍ سره او دا وظیفه کوي، نو الله پاک به وله پکې ډېر زیات خیر او برکت ورکړي. د وظیفې یو شرط دا دی چې کم سړی دا وظیفه کوي، نو هغه له پکار دی چې د دې وظیفې نه مخکې د خپل وس مطابق صدقه دې وکړي. مطلب دا شو د یو سړي 10 روپۍ وس کېږي، د یو سړي 100 روپۍ کېږي، 100 روپۍ کېږي، 1000 روپۍ د وس کېږي، نو لږ شان صدقه دې وکړي، نو انشاءالله العزیز دا وظیفه به ډېر زیات پاورفل او ډېره زیاته بهترینه به ثابت شي. د دې وظیفې طریقه کار داسې دی چې موږ به 4 کاغذونه راوالو او بالکل صفا کاغذونه به راوالو. په دې یو کاغذ باندې به الف لام میم ولیکو، ورپسې په دې دویم کاغذ باندې به الف لام میم ولیکو، ورپسې په دې دریم کاغذ به الف لام میم ولیکو، ورپسې په دې 4م کاغذ په دې سر کې به الف لام میم ولیکو او لاندې به خپل حاجت ولیکو. کو د چا حاجت رشته وي، د چا حاجت کاروبار وي، د چا قرض وي، د چا ذاتي کور وي، د چا محبت وي، د چا څه بیماری وي، د هغې نه تنګ وي، د چا غمونه وي، پریشانی وي، ټینشن وي، نو د 4م الف لام میم لاندې به موږ خپل حاجت ولیکو. کله موږ دغه لیکل دا پوره کړل، نو بیا به د هغې نه بعد دا کوم چې 1م نمبر تاسو الف لام میم ولیک، نو دغه ړومبی نمبر به تاسو راوالی او په کور کې په داسې دیوال باندې به ولګوئ،
په دیوال کې په داسې ځای باندې به کېږدئ چې هغه ځای نه را پرېوځي نه او د دې بې حرمتي کېږي نه. داسې ځای کې پکار ده چې په هغه ځای باندې ستاسو دا نظر لګي چې راځې هم کور ته ستا پې نظر لګي چې واپس ځې بیا هم پې ستا نظر دا لګي. بل چې کوم دویم نمبر دی او تاسو پې الف لام میم لیکلی دی نو دقه به راوالي یا به یې مټ پسې وتړئ یا به جب کې کېږدي او یا به بټوه کې کېږدي. کله دا تا سره په لاس کې او یا ستا په بټوه کې په جیب کې نو چې کومه دعا کې نو ستا دعاګانې دا به ټولې دا به قبلېږي رد کېږي به نه. ورپسې چې کوم دریم نمبر الف لام میم دی دا په ګیلاس کې واچئ خو یاد ساتئ په داسې بالپین باندې د لیکلو کې په داسې بالپین باندې چې په کم باندې خلک تعویضونه کوي سختونه پې کوي او هغه ورانېږي. نو چې کله تاسو په ګیلاس کې دغه واچئ دغه دریم نمبر نو دغه اوبه چې کوم دي نو دا په کور کې وشیندئ. نو د هغې پیدا به دا وي چې څومره جادو وي ستاسو په کور باندې څومره بد اثرات وي بد نظري وي د دې په برکت سره به دا ختمه شي. خو د کاروبار دپاره کوئ نو بیا دوکان کې دغه اوبه بیا څه کوئ دا یې وشیندئ. ورپسې څلورم نمبر چې کوم الف لام میم تاسو لیکلی و او په هغې باندې تاسو حاجت هم لیکلی و نو دقه به راوالي او په کمره کې په المارۍ کې به دننه کېږدئ یا به د المارۍ د پاسه دا کېږدئ یا داسې المارۍ وي چې هغې کې لوښې پراته وي نو په داسې ځای کې به کېږدئ چې د پاسه به یو کتاب کېږدئ چې دغه ځای نه دا را پرې نه وځي. نو تاسو ته وختي ما یو خبره وکړه چې دا کم تاسو په ګیلاس کې واچوئ نو د اوبه به کور کې وشیندئ یا به دوکان کې وشیندئ یا به بل ځای کې وشیندئ چې کوم ځای ستاسو ډېر زیات خاص وي هلته ځای کې تاسو کاروبار کوئ یا تاسو روزګار کوئ نو چې کوم دا ذرات پاتې شي د کاغذه دا به یو سایډ ته ښخ کړئ چېرته غورځوئ بیا ځکه نه چې قرآن مجید پې لیکلی شوی دی الف لام میم. نو چې کله موږ وظیفه شروع کوو د هغې نه مخکې به د الف لام میم دا حساب کتاب به پوره کړو ځان سره هم کېږدو په المارۍ کې به هم کېږدو په دیوال به هم ولګو او دغه شان دی په اوبو کې به هم دا برابر کړو. اوس محترم موضوع اصل وظیفې طرف ته چې اصل وظیفه کومه وظیفه ده او دا څومره چې حساب کتاب موږ وي دا د دې وظیفې یو قسم نه لوازماتو. نو وظیفه به موږ کوو پوره 3 شپې به کوو. شپه مې ځکه یاده کړه چې د شپې اسرار دا ډېر زیات په انسان باندې نازلیږي او د انسان توجه هم پکې ډېر زیات الله پاک ته برابر وي او بل د شپې شور هم ډېر زیات نه وي انسان ډېر زیات په توجه باندې وظیفه کولی شي. نو تاسو ته ما ډمبې کې وي چې وظیفه به د شورو زیارت جمعې په ورځ دا به کوو ځکه چې دا ورځې ډېرې زیاتې بهترینې دي. نو د شورو په ورځ باندې به د ماسوتن د مانځه نه بعد 2 رکعته نفل وکړو بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف ووایو بیا به د هغې نه بعد 1000 پیرې الف لام میم وایو. یاد ساتئ چې په لام باندې ځان له میم دا مد دی او میم باندې ځان له مد دی الف لام میم داسې به نه وي چې الف لام میم الف لام میم الف لام میم او 15 منټه کې قصه راټوله کې او بیا سیټ ته ناست بیا خپئ چې زما کار ونه شو نه ښه په قلار الف لام میم الف لام میم. نو په دې ترتیب باندې به 1000 پیرې پوره کړي. مطلب به دا نه وي چې چغې به وي په زړه کې وایي الف لام میم خو لږ دا لام او دا میم به لږ راکاږو. نو چې کله تاسو الف لام میم دا 1000 پیرې دا پوره کړو نو بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وي یا به 11 پیرې درود شریف وي او بیا به د هغې نه بعد اوږده دعا وکړي او الله پاک ته به خپل عرض دا پیش کړي. دقه شان عمل به د زیارت په ورځ به هم وکړي او دقه شان عمل به د جمعې په ورځ هم وکړي. انشاءالله العزیز په 3 ورځو کې به دننه الله پاک ستاسو ټول کارونه دا به پوره کړي. خو د دې وظیفې اثر به دا وي د دې وظیفې برکت به دا وي چې مکمل یقین سره به دا وظیفه کوئ او اثر به دا وي چې انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو کار په 3 ورځو کې وکړي یا به 4مه یا 5مه کې به انشاءالله العزیز الله پاک به خامخا ستاسو کار کوي. نو کوشش وکړو چې دا وظیفه په خپله هم وکړو او څونه زمونږ دوستان دي څونه ملګري دي هغوی سره هم شیر کړو. کیدای شي څه پته لګي ستاسو د وجې د چا په ژوند کې انقلاب راځي دا ډېره زیاته غټه خبره ده او ستاسو د وجې د چا په خوله باندې د الله پاک نوم راځي د قرآن مجید تلاوت راځي نو زما دپاره هم ډېره غټه خبره ده او ستاسو دپاره هم ډېره زیاته غټه خبره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.